دې سوله په بدله کې ته موږ خپله رضا را نصیب کړي. څومره ملګري دې کې حاضر شو، په دې کې شرکت وکړو، په دې کې دلته راغله، خپل اوقات یې فارغ کړل. الله العالمین د دنیا او د آخرت خوشحالي وله ورکړي. نو تاسو داسې وکړئ چې فاصلحوا بینهما، د دغې دواړو ډلو په منځ کې صلح چې دی هغه قایم کړئ. او بیا الله جل شانه فرمای فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا، تاسو په عدل او په انصاف سره د هغو په منځ کې چې دی صلح قایم کړئ. او وجه دا ده ان الله يحب المقسطین، کم کسان چې انصاف کوي الله جل شانه د هغوی سره محبت کوي. بیا د ټولو مؤمنانو مثال الله جل شانه ذکر فرمای انما المؤمنون اخوة، دا ټول مسلمانان په آپس کې رونه دي. نو چې رونه دي نو په رونو کې چې دی خامخا اونچ نیچ راځي، د یو بل سره خبرې اترې تیزیږي، په هغې کې چې دی مختلف قسمه مراحل دا راځي. او باقي مثال د مسلمانانو په آپس کې ټول چې دی هغه د رونو دی. نو چې رونه دي فاصلحوا بین اخویکم، اوس د دې رونو نه په آپس کې څه غلطي وشوه نو تاسو دې غلطۍ له چې دی هوا مه ورکوئ، په دې کې چې دی تیزي مه کوئ، یو فریق چې دی هغه تاسو په بل فریق پسې تېره کوئ مو. ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په روشنۍ کې یو څو شیزونه داسې دي چې په هغې کې خلاف واقعه هم چې ورته دروغ وایو دا ویل هم جایز دي. نو په هغې کې یو معامله داسې ده چې کله د سولې معامله راشي نو د یو فریق خواله ته لاړ شي، هغه د بل فریق برایي او بدوالی بیان کړي، او ته لاړ شي هغه بل فریق ته ته دا نه وایي چې هغه ستا خلاف خبرې کولې، ستا برایي او ستا بد چې دی هغه یې وي، بلکې هغه ته دروغ ویلی شي چې یاره هغه بل ملګری خو چې دی هغه تیار دی سولې ته، هغه معاف کولو ته تیار دی، او ته چې دی داسې کار وکړه او هغه چې دی ته هغه له ترغیب ورکړې، نو په دې موقع باندې دا خلاف واقعه خبره کم ته چې موږ دروغ وایو دا هم یو قسم له چې دی هغه یو مسلمان دپاره جایز شي. نو یقینا دا نننی مجلس چې دی په جومات کې د الله جل شانه په کور کې دی، بیا دومره مشران راغلي دي په کم محفل باندې چې د الله تعالی رحمتونه نازلېږي. او د معراج په واقعاتو کې د الله تعالی په رازونو کې یو راز دا هم دی چې الله تعالی حضور مهربان صلی الله علیه وسلم ته ډېر رازونه چې دي هغه ورکړي وو، خو یو راز پکې وایي دا هم چې کم خلک د دوو خفه شویو زړونو په منځ کې روغه راولي وایي دا جنتیان دي. نو ماشاءالله دا مونږ چې کوم محفل دی ماته معامله ده، دوه خفه زړونه چې دي هغه مونږ د خیر سره یو ځای کړي دي. په دې موقع باندې د فضل احد لالاجي صاحب او د میا جهانګیر بادشاه صاحب او د پی وی ډي سي د چیرمن صاحب او دغه شان د حاجي دلارم خان صاحب، د سجاد خان او د اکبر علي شاه صاحب دلی، او د دې ټولو مونږ ډېر زیات شکر گزار یو، خاص کر د مفتی صاحب د مولانا صاحب چې دوی راغلل او دا محفل چې کوم دی هغه بارونه پکو منګه دا ډېر زیات محدود پروګرام چې کوم دی هغه نن راغوښتی دی، موږ چې صرف او صرف فریقین د یو بل سره تاسو په لاس باندې چې کوم دی هغه جوړ شي او هغه چې کوم دی بغلګیر شي او دا مسله موږ چې دی مکمل طور پر ختم کړو. چیرمین صاحب زموږ سره په ډېرو مجلسونو کې کینی پاسي، نو نن یې وی چې یاره داسې د روغ یو موقع ده او ته دلته راشه شرکت وکړه. نو زه راغلم او ډېر زیات خوشحاله یم نن، خصوصا د کمیټۍ د مشرانو بزرګانو چې کومې د روغې دپاره هلې ځلې دي او کم کوششونه دي، کم خپل وخت ورکوي، نو انتهایی د ستاینې وړ دي او ډېر زیات یې اپریشیټ کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم د دې سیټ اپ نه او د دې جرګې نه د دې مجلس نه. او زه دواړو فریقینو ته د پیژنګلو زما نه دي، دواړو فریقین چې کوم یو هم دي نو هغې له په دې بابرکته موقع زه مبارکي ورکوم، د دواړو د مبارک شي. انعام الرحمن صاحب زما چې دی ګل دا د وس نه دوست نه دی، بلکې د دغې څنګه چې دا کمیټې جوړه شوې ده د هغه وخت نه مې ملګری دی او زه دلې ځم راځم. نو بیا په 5مه سپاره کې په سورت نساء کې
113 آیات دی لا خیر فی کثیر من نجواهم الله تعالی فرمایلی دی وستاسو په ډیرو جرګو کې خیر نشته الا من امره لیکن هغه سړی چې کم کوشش کوي یا حکم کوي یا وینا کوي الا من امره بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس په صدق سره په الله طریقې سره د دوه کسو په منځ کې صلح راولي ومن يعمل ذلك ابتغاء مرضات الله فنؤتيه فسوف اجرا عظیما چا چې دا عمل وکړو یعنی د دوه مسلمانانو په منځ کې صلح وکړه الله تعالی غلبه ډیر زر دی چې غلبه یعنی اجر عظیم ورکړي د خدای په کور کې څوک دروغ نه وایي دلته کومه جوړه چې وشي او پایداره همي په هغې باندې عمل درآمد هم کېږي او زه ما سره څوک خبرې ده دغه کوي چې یاره ښه یې وکړو که بد یې وکړو هغه بد وکړو هغه ښه وکړو هغه بد دې وکړو خدای دې داسې کړي خدای دې داسې کړي خدای دې داسې کړي دا وایم مه وایه ورته ځکه دا د الله تعالی منشا ده که چېرې دا بد نه کولی نو بیا دوزخ ته ساجت جنت به وکړي نو ټول خلک به بیا جنت ته تلو بیا به دوزخ ته څوک نه تلو خدا یو ازمایش دی د هغې د طرف نه چې څوک څه کاروبار کوي او نر وایي څوک څه وایي ما څوک مړ کو نو زه نر یم څوک چې مې ووهه نو نر یم خو په حقیقت کې داسې خبره نه ده داسې چې څومره د چا نه کېږي په یو موقع کې خپې دې راکاږي چې یاره خیر دی زه نه یم هغوی یو سړی و کور ته راننوت ښځې ورته شکور کېښود په هغې کې به چې تا سوي ډوډۍ وه نو ده په دې لته داسې وویله چې دا هم ډوډۍ ده نو هغې لوړ ته پسې لاس کې وې څه دې ووې نو دی په منډه شو په منډه شو په کوڅه کې واپس راوګرځېد وایي که څوک مې وژني خو هغه به ویم نو داسې یو خلک هم شته چې دا دویمه چې دغه ښه سړی و چې منډه یې وکړه که نه ښځه به یې وژلې وه داسې یو مقرر شي چاله چې هغه په هغه ښه ولګي چې دا زما سره یې بد کړي وو خو ښه پې ولګي او هغه وشي که مثال په طور باندې یو سړي یو مشهور صحابي قتل کړی و او د حضرت عمر الله تعالی عنه دور و په هغه باندې قتل د قصاص حکم وښود چې سبا به دی د نور د سیرې نه مخکې دغه کېږي قصاص کېږي پانسۍ ته به خېږي هغه چې راپاڅېد هغه یاره زما خو کلی لرې دی زه چې اوس خپل کلي ته لاړ شم په ما د خلکو قرض دي زما په خلکو قرض دي زما خپل خپلوان دي زه به د هغو نه اجازت غواړم نو زه به راځم سبا ساده نور د دغه نه مخکې به ځان را رسوم نو هغه ته وایي چې تا موږ څه پېژنو ستا څوک ضمانتي شته چې ته به واقعي راشې نو هغه ګرځېده صحابه کرامو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وایي دی به مې ضمانت وکړي هغه وایي زه به یې وکړم سړی لاړ ووت او صحابه کرام هغه ته راځي او ورته قارېږي چې دا سړی پېژنې نه لیدلی دی چېرته نه کلی درته معلوم دی لار معلومه ده نه نو بیا دې ولې دا کاوه نو هغه زه دې مجبوره کړم چې هغه په ټولو کې ګرځېده راغی په ما یې لاس کړی نو ما وایي چې د په ما یو یقین دی او توکل په خدای دی چې سبا راته نور راوخوت سړی نشته حضرت عمر تعالی عنه وایي ښه دې وایي پانسۍ هغه دغه ته جوړ کړئ او دغه یې کوي پانسي کوي هغه چې پانسي دغه دی داسې پانسي ورته ورغورځوله په دې کې د لرې نه هغه سړي لاسونه چوتول صبر وکړئ زه درغلم صبر وکړئ هغه راورسېد وی ولې لیټ شوې وی یاره زما باندې د قرض دی یو ځای داسې ډېر و چې زه هغې ته تلمه نو په ما باندې ناوخته شو او ځان مې ځای راورسه اوس دی راکوز کوي ما پانسي کوي د چا ګوره دې ته په دې کې چې معافۍ کې څومره لکه درنوالی دی دې ته کتل غواړي چې د هغې سړي زامنو دې ته وکتل چې ده وعده پوره کړه که نه موږ څه لیدلی وو چې تللی به وکړو ته به وعده یې پوره کړه یا امیر المؤمنین
منګه معاف بغیر د څه نو خبره داسې ده چې معافي په دې کې دیت هم شته دین دیت هم کړی دی که په هغې وشي نو هم معافي ده که هسې وشي نو هم معافي ده خو زموږ دا معاشره ډېره لړلې ده او ډېرې خرابیانې پکې دي که دا کارونه خدای پاک کم کړي او دا دشمنیانې کمې شي او زموږ د راتلونکي نسل ته دا پاتې نه شي که نه ځکه چې یو وړوکي یو وی که نه چې وړوکي دشمني کوله نو هغه به بیا خپل پلار ته بد وی چې ده ولې دا کار کوو ده ته چا وی چې وکړه چې مونږ ته یې دا مسله پرېښودلې وستله نو دا خو ډېر زیات ښه کار وشو او یو انسان بچ شو یو انسان بچ کېده په حدیث کې راځي لکه ټوله دنیا چې بچ کې ټوله دنیا چې بچ کې نو هغه خلکو له د خدای توفیق ورکړي چې چا معافي وکړه او چا نه غلطي شوي هغو ته د خدای پاک معافي وکړي زموږ په دې ملک کې د خدای امن او امان راولي او خدای دې نور شر او فساد زموږ په دې ملک کې نه پورته کوي